نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. د سورہ اخلاص ترجمه او تفسیر نه مخکې موږ د وجه تسمیه بیان کو چې دیتا سورہ اخلاص والے وایي سره د دې چې د اخلاص ول لفظ په دې صورت کې نسته دې پر یو چو وجه دی اولنۍ وجه دا ده چې دیتا سورہ اخلاص ځکه وایي چې الله تعالی دا صورت اخپلو صفاتو د پارا خاص کړای ده د چې توحید او د الله تعالی صفات تبل هیڅ شای نستا ده پچ ځکه دیتا سوره اخلاص وای. دویمه وجه دا ده چې دیتا سوره اخلاص ځکه وای چې کوم انسان دا په دې عقیده سره وای چې الله تعالی یو ده الله تعالی بل شریک نستا الله تعالی بدتا خالص توحید اور نصیب کی. دریم وجه دا دا چې کوم سړی د سوره اخلاص کوم انسان د سوره اخلاص په معنی په تفسیر جان پوی کی ادا یقین وساتی چې د کوم دغه صورت چې بیان سلی دی ایمان پراری شرک نه بدا سړی الله تعالی بچ کی. او چلرمه خبردار چې کوم سړی دغه عقیدای چې په دغه صورت چې بیان سلی دی یعنی چې الله تعالی یو ده نه دای چانه پیدا ده نه د نه چوک پیدا دی ان د برابر بل چوکستا دی نو الله تعالی به جهنم نه آزاد کی دور آسان خبر ده. په عربو چې دا خبر چې کوم شی به اهمیت ډیر و ډیر قیمتي به بیا به ایغه نامونه ډیر و لکه زمری سلونه ډیر نامونه و اسپا دغه سوا ځکه الله تعالی نینا نوی نامونه دی پیغمبر علیه السلام نینا نوی نامونه دی یو چو نامونه به موږ د سوره اخلاص وال ذکر کو. اولنا دا د چې د سوره اخلاص وای لکه څنګه مو ویله اخلاص پیدا کوي بنی آدم چې. دوم نام دی ول سوره توحید دا چونکه الله تعالی په توحید باندې دا سورت مشتمل ده چې الله تعالی یو ده دل وجنا دیتا سوره توحید هوای دیتا سورۃ نجات وای نجات معنا چې وشینه د اخلاص کی او دا سورت سړای له شرک نه خلاصي دا شرک ناس یو شایدا چې الله تعالی فرمای هر شای بزو بخښن چې چاته ما خوشي خو شرکو کا بخښن دی بل نام سورۃ الاساس تا اساس معنا پښتو چې بنیاد چې بنیاد نه به باندې عمارت په بیا چرنګي جوړه اګه بنیادی خو چې روغ نه بیا باندې عمارتونه نفلونه ذکرونه بیا دا چې فائدې نه کوي نو دا توحید به د زین چي په دې باندې ځکه زور ورکو چې کله کله د توحید وړو کیسو سره خرابېږي چې موږ تاسو عقیده کانی تا ورسی لا مړو تا ورسی لا الله نه ما سیوا بل ششته چ سی ور د نفع او د ضرر والا بیا دې له وجنه توحید ته نقصان رسیږي چې موږ بار بار بیانو. یو حدیث مبارکه بیانو ایغه چې فرمایي ابی ابن کعب او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت تا چې الله تعالی او وړ اسمانونه او وړ مزکه ی سوره اخلاص په بنیاد جوړ کړی دي چې زه یو یم ځکه ادم زکه د اسمانونه جوړ کړی دي ایغه پر سبب دا ده. او پنځم نامه سورۃ المانعه ده. سورۃ المانعه معنا دا ده د پیغمبر علی السلام تر زوینه روایت تا
چې الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته معراج په موقع باندې و فرمایل چې ما تا ته سوره اخلاص درک دای د ما عرش خزانو چې و خزانه ده القبر عذاب ا دوزخ ګرمینا دا بچت کوي به بیا دا سوره اخلاص معنی دا اسی عام صورت نه ده ادا شدا چې ګران نه ده دا خو زما چکړه چا په مانجو درې شي خو بازي کوئی کول خو الله واخنه ايش کی زدا کو به روغ ان شاء الله کنه ګران نه دا سړای ویلای سي ک قران پاک ني دغه سي ویلای سي ک او داسې ني بیا ویلای سي بل دا د چې شپږم نامې دا ده لانها تنجيك عن الكفر في الدنيا وعن النار في الاخره چې د صورت باندې دی یقیني د دنیا چې به شرک نه بچي او یغه دنیا چې به دوزخ نه بچي ما دا غټه خبرې دي دوه او بل نامې دا ده چې دا سورۃ النور ده وای چې د صورت چې شای بیان سلی دي سبب ان شاء الله بیان او بل ارواج یغه لوجه نه با د سړی ته د ایمان وال دولت میلاوسی وای ټولو نه لوی دولت عادت چې سړی تعالی تعالی ایمان ورکړای دوم نمبر باندې چې صحت ورکړای او دریم نمبر باندې نیک کور والا دا درې نعمتونه چاته میلاوی لا دو په چې میلاوی بیا د دای داسې وکوای نه چې زه غریب یم موږ خو وایو چې پیسې نسته موږ غریبان یو اکه صحت ته بیانو اکا ایمان بیانو دا غسل لاړې بیا بچکه بلا دادا چې دینام موږ کوشش دای کنه د بل نامې چې ده ډېره سوکه کیسه ده اسې موږ ګرانه کړې ده کله چا پسې پریږه خواستونه کوه ماته دواګانې کوه موږ ته هر سړی جان ناغش کاری لکه بعضی خلک موږ ته ډېر نیکان ښکاري جان موږ ته ډېر ګنهګار ښکاري دغه صورت نام ته غوږ ونچه سورة الولایه لأن من قرأها صار من اولیاء الله چې څوک دا وایي چې د الله تعالی ولیانو چې ولی منا پښتو چې ملګری نو کته وایي چې ځا الله تعالی ول نږدې ترین بنده جوړ سه بنده صورت ته چړای تیری ما چا پسې شورو ما چا ته خواستونه کو او داسې نه چې ته چانه جان تکبر فخر ما مراد نه ده ما مقصد دا ده چې ته الله تعالی ته ورنږدې کېدای سه بغیر د چانه خواست کولو ته اب چرنګي ادا صورت سره تیری دا یو خبر ده چې تیرونه چې ټیم نستا کنه چې ټیم دې تیر ادا خبر نستا ده چې 5000 واتی بیا تیرې کدرې ورتیر وجه چې تیرې کوي شل بیا تیرې چې چوره تیرې ادا خبر نستا چې کون شه به وته چې نه دی بیا تیرې د بازي خلک چې دا وظیفه به تیرې استرګې بده پټي یا داسي به دا واړه سي کیسې دي دا یو کیسه دالته نسته پچې چې چرانګي خو چې تیرې کې نو الله تعالی باندې ولی وګرځي ولی الله تعالی فرمایي چې دې بل نام سورۃ النصبه چمانا دا معنا چې کفارو دا سوال وکړه چې دې الله تعالی ول نسب چ شایده موږ وایو چې موږ پلار دا نکمو دا غور نکمو دا موږ پلان کې خېل یو نو دې چې دې الله تعالی هغه نسب بیان سلایدا او الله تعالی ول نسب چرنګ بیان سلایدا چې دا بالکل یو ده توحید او ثابتېږي او بل خبردار در لساو نامې دا سورۃ المعرفه او توای ولی او توای وای چې دی الله تعالی بچرنګ پیژندې الله تعالی بچرنګ پیژندې چې دا سورۃ وای ا ترجمه از دا کې سبانه بل رجبه ان شاء الله کو مستاب الله تعالی او پیژند وی چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دا خبر نقل ده چې وسړیل مونږ وک ایغه نه بعد دا سورۃ ویلا
وی چې دو ویلا حضرت جابر یو جلیل القدر صحابي ده چې دغ سړی الله تعالی پیژندلای ده سمې درجی ګرانه کیسې خو نسته بچ کنه بلا سوکا کیسه ته بیانو وی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیمار پیغمبر علیہ السلام بیمار پرسی ته وتر راغی دالته جو چو نکته دی به بیانو اوله نکته دا ده چې پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان صاحب د نسبت سره واخستو و حضرت عثمان صاحب سلام نصیب سره چوي ځکه چې خو پیغمبر د صحابي ده خو بیا د پیغمبر علیہ السلام ول یو وړوکای خادم خدا کنه پښتنې ته چوک ورغای پیغمبر علیہ السلام ورغای موږ چې معمولی قدر هدا چکو مونږ د میانه چاته غم ته ورجو نه شادي ته ځکه چې موږ خو دوره قدر هدا میندلې لا 17 کیل یا لا 16 کیل نو دا خبره خاص کار په غمونه د خدای رانه ولیدا سي خوشي مو کوي به د سړی خپلوانو ته ورجی ډېر ثواب ده پلار خیال خو بساته اموروال که ایغا ملګری چولل ایغا خیال بساته دا می ولې داسې ویله وای چې پیغمبر علیه السلام با خیرات وککنه نو حضرت خدیجه الکبرا والے چې کومه هغه سهیل یا ملګری چی ایغه برخه بیا کوله چې د خدیجه الکبرا سره شټیم دیر کړای د الله ناستا پاسته دا ور سره موږ خو نن سبا که سلامونه باندې چا سره م باندې خپلوانو سره بیمار پرسی تم چیرې زورجن زه خو جان چیک غاڼم بیا چې چیک ز جان غاڼم بیا زه بیمار پرسی چرانګې کوم مقصد مې دا ده چې لشکې دې سړای د پیغمبر علی السلام نه خو چوک غټه هسته نستا شاه بیا پښتنه ته ورغای بیا چې کله پښتنه ته ورغای به دا درې سورتونه او ته تیر کړ سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق سورۃ الناس او سورہ اخلاص نو سړای دې دا تیرای او بوته دې تیرای لا دې ته ور تیرای ماشومان ته خپل ور تیرو دا ټولو ته مې دا او دا ور کړه ما چا باندې پیسې لګاو او ما چا ته خواستونه کو تاسو ټولو ته اجازه ده دمونه ولوشخ او بل خبر دادا چې دینام سورۃ المحضر ده محضر منا دی حاضر دلو جای لأن الملائکه تحضر لاستماعها اذا قرئت چې کله دې تلاوت کړلای سي آچه چا تلاوت که کتور دا که سپین دا که جانتا چوائی یا که مشتا غریب شکاری دیش دا خبره نستا چه چا تلاوت که فرشته ہوتا راجی ایغ جیتا چکوم جی تلاوت سی نو زناناو تا دا گزارش تا کورو چه دی کمرو چه دی تلاوتو نکی او چې کوم نفلی عبادتونه دي لا تلاوتونه دي خلک جمعات چې کوي ډیره ښه خبر ده خو که کور چې کوي هغه نه به ډیره ښه خبري ځکه چې بیا فرشتې راځي بیا به دا شیاطین دا پیران دا کیسې میسې به بیانوي اخیرنی بیانو وی چې پیغمبر علیه السلام فرمایل پیغمبر علیه السلام نقل د یو سړی ولید یقرأ هذه السوره فقال بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل اما هذا فقد برئ من الشرك وای چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې دا سړی نه ده دا له شرک نه خلاص ده چې ترجمه از ده کې اخو په پیدل ان شاء الله سبب موږ په پویسو او تلاوت کې شرک نه خلاص او نور گناهونه امید ده چې الله تعالی به ان شاء الله معاف کوي وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل دا به انشاءالله به سبا وایو دا چو خبری دي دا به انشاءالله به سبا وکړو الله تعالی دې مشت عمل کولو توفیق نصیب کی وینه الله تعالی والے دور خزانه په دور کیسو دي نه ټیم ستپچې نه دا کیسه ست چې دای ته روای سي دای نه سي روای او نه دا خبره ست پچې چې دا تور دا سپین دا خالق توکل مو اللهم امين چې چورا دا عربي आवाज مجوال کنارینه دي که زنانه دي دو رکعات نفل خاص برانه دی پاره دیو کی استغفار ته زور ورکی تیار فصل دا برانه ته انتظار اللهم امين
یا الله چې د کوم تلاغه مو کو تفسیر مو بیان کړ یا الله قبول منظور کړي یا الله دې په واسطه سره خیر باران رحمت به قدر حاجت موږ باندې نازل کړي یقینا یا الله موږ ګناهګار یو خطاکار یو خو بیا هم د تا فضل لوی ډیر د موږ سره خپل رحم کرم فضل مطابق معامله وکړي یا الله چې د کوم خلق په کوم انداز باندې تلاوتونه ذکرونه نوافل تراویح کوي ټولو مسافرو ته خیر کی یا الله عالمی اسلام ته خیر کی لانجو کشانو مصیبتونو موسات چا باندې کرزی یا الله ته خپل غیب و خزانو اسباب ته برابر کی چا اولادونه یا الله نیک عمل کی یا الله چا باندې دا خوشی برخه هر چا باندې یا الله علیم بذات الصدور چا پسینو جی چې قسم جائز اسوالونه ته پورا کی اخیره خاتمه په ایمان کې وصلی الله